څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې نه په مخکې ویډیوګانې کې ډېر بهترین او زبردست معلومات هغه ستاسو سره شیر شو. قسم درته خورم، قسم بالله، په الله مې د قسم وي چې د دې نه ډېر زیات خلک عوام او خواص دواړه د دې نه ناخبره دي. دا د افسوس مقام دی چې د دې نه ډېر زیات خلک ناخبره دي. نو کوشش وکړئ چې دا تاسو واورئ، دا تاسو زده کړئ، خپلو بچو ماشومانو زنانو ته دا وښایئ. لیکن هغه مسایل چې د هغې نه نن خواص هم غافل دي او د دین سره او د قرآن او د حدیث سره او د مانځه سره د دین د ارکانو سره د اسلام د ارکانو سره خلک پیشاړې کوي. نو هغه مسایل چې هغه ستاسو مخکې ذکر کوم، د دین مخکې چې کم مسایل ذکر شوي دي نو هغه هم تاسو کتی شئ. د هغه مسایلو نه یو دا دی چې مکروهات تحریمي دا څه ته وایي او مکروهات تنزیهي په مانځه کې هغه څه ته وایي. مکروهات تنزیهي په صادرېدو سره مونځ خو نه ماتېږي، البته په ثواب کې کمی او فرق راځي. نو برای کرم د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا مکروهات تحریمي د علماو په نسبت باندې، د محدثینو په نسبت باندې په اکثرو کتابونو کې او په ډیرو کتابونو کې هغو 15 ذکر کړي دي. د هغې نه اول دا دی چې واړه بول او لوی بول کول یا چې دستونه په چا باندې راشي او هغه ایسارول دا مکروه دي محترمو. نمبر 2، په مانځه کې خلاف دستور کپړې اغوستل یا اچول مکروه دي. د هر یو تفصیل به تاسو ته ان شاء الله العزیز بیا میلاویږي. نمبر 3، په مانځه کې سنګل ښکاره ساتل مکروه دي، اکثر د دې نه خلک ناواقف دي. نمبر 4، سړو لره پرتوګ یا لنګ وغیره سره پړکي پټول دا مکروه دي. نمبر 5، جاندار تصویر والا کپڑا اغوستل او مونځ کول دا مکروه تحریمي دي. نمبر 6، د مونځ کوونکي په سر له پاسه یا مخې ته یا ښي طرف ته یا ګس طرف ته یا د سجدې په ځای باندې چې کله تصویري نو په داسې حالات کې مونځ کول دا مکروه تحریمي دي. نمبر 7، مونځ کوونکي لره د خپلو کپړو سره یا د بدن وغیره سره لوبې کول دا کول مکروه تحریمي دي. نمبر 8، مونځ کوونکي لره په مانځه کې جامې اوچتول او لګول، راغونډول، خوځول دا مکروه تحریمي دي. نمبر 9، مونځ کوونکي لره په مانځه کې د چا مخ ته مخامخ کول دا مکروه تحریمي دي. نمبر 10، په مانځه کې قبر ته مخ کول مکروه تحریمي دي. نمبر 11، سړو لره د سر ویښته شاته کلکول او مونځ کول مکروه تحریمي دي. نمبر 12، په مانځه کې په خوله کې څه شی ساتل چې په هغې سره په قرات کې تکلیف راځي نو داسې کول مکروه تحریمي دي. نمبر 13، په مانځه کې په یوه خپه ودرېدل یا ړقېدل دا مکروه تحریمي دي. نمبر 14، په مانځه کې د ګوتو نه ټقونه ویستل مکروه تحریمي دي. نمبر 15، په مانځه کې په قص سره ارګي کول مکروه تحریمي دي. نمبر 16، په سجده کې سنګلې خورول مکروه تحریمي دي. نمبر 17، په سجده کې پوزه نه لګول مکروه تحریمي دي. نمبر 18، په مانځه کې د سجدې ځای نه بغیر د عذر نه دغه ځای صفا کول مکروه تحریمي دي. نمبر 19، مقتدي لره د امام نه مخکې رکوع یا سجده کول د هغې نه سر اوچتول دا مکروه تحریمي دي. نمبر 20، مقتدي لره په حالت د قیام کې قرات ویل مکروه تحریمي دي. نمبر 21، په مانځه کې د سنتو نه خلاف سکار کول مکروه تحریمي دي. نمبر 22، کله چې مونځ کوونکي ډېر وږی او خوراک تیاري او وخت مانځه ته کم وي نو مونځ او وخت کم نه وي یعنی زیاتی مونځ ته نو مونځ کول مکروه تحریمي دي. نمبر 23، په مانځه کې یو خوا بل خوا کتل دا مکروه تحریمي دي. نمبر 24، اذان، اقامت او په جهري منځونو کې قرات د سندرو په طرز ویل مکروه تحریمي دي. نمبر 25، اخرنه مونځ کوونکي چې کله سپږې یا منګوڼ وغیره نه وي چیچلی نو د هغې نیول او مړه کول د مکروه تحریمي دي. نو دا هغه کراهت چې په کراهت تحریمي سره هغه دي نو په مانځه کې د هغې نه ځان بچ کول دا لازم او واجب دي. نو محترمو مسلمانانو، تاسو چې څنګه واورېدل په دې کې به اکثر داسې
چې هغه به تاسو ته معلوم او بعضې داسې دي چې د هغې نه تاسو ډېر زیات ناخبره یې. نو برای کرم د دین سره ځان وابسته وساتئ او د داسې قسمه غلطیانو نه ځان ډېر لرې وساتئ، ځکه زمونږ او ستاسو عمل هغه په مانځه سره دی، او چې مونځ زمونږ خلاف سنت او خلاف حکم خلاف فرض روزي، نو دا زمونږ دپاره د حسرت او د تاوان سبب دی. نو ټولو مسلمانانو ته اپیل دی، درخواست دی، ریکویسټ دی ټولو ته چې هغه په دین او اسلام باندې ځان پوهه کړي، خپل ماشومانو ته. او دا قسمه ویډیوګانې تاسو بار بار واورئ چې ستاسو قرآن او حدیث په دې باندې هغه ستاسو پوره ایسه وشي. د داسې مختصر او د جامع ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ورکړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي.